इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 ګټلو نه پس د انډیا ټیم د انډیا کپتان او کوچ دا ورلد کپ ټرافي په مختلف منډرونو باندې هم ګرځولې ده. نو د هغې حوالې سره د انډیا سابقه کرکټر اصغر الدین یو ډېر زبردست بیان جاری کړی دی. اصغر الدین ویلي دي چې کله موږ ورلد کپ وګټلو، اصغر الدین کپیل دیو دی ورلد کپ ګټلی و. کپیل دیو هغه ټایم د انډیا د ټیم کپتان 1985 که 83 دی پکې ورلد کپ ګټلی و. نو هغه ټایم اصغر الدین وایي چې زه هم د ټیم حصه وم او مونږ هغه ورلد کپ چې کوم دی په مختلفو چې انډیا کې ګوره مسلمانان هم شته، نو هغه ورلد کپ ټرافي مونږ جومات ته هم وړلې وه او اوس د ورلد کپ ټرافي صرف دی مندر ته یوړه. نو په ټیم کې محمد سراج کلاړي هم شته چې مسلمان دی او په انډیا کې میلیونز اف مسلمانان اوسیږي. نو په کار دا وه چې محمد سراج ته هم د ټرافي ورکړې وه چې هغه هم جومات ته وړلې وه. ګوره اصغر الدین چې کوم دی دا هم مسلمان دی او د چې کوم بیان جاری کړی دی دا بیان واورئ جي. وایي چې کله د انډیا ټیم مخکې کله ټرافي ګټلې وه د ورلد کپ، نو هغه ټایم هم زه هم د ټیم حصه وم. د ټیم حصه وم هغه ټایم کې زموږ په ټیم کې هم مختلف مذهبونو والا الکان موجود، لکه څنګه چې اوس د انډیا په ټیم کې سیک هم شته دی، مسلمانان پکې هم شته، هندوان پکې هم شته. نو هغه ټایم کې هم موجود او چې کله مونږ د آی سی سی ټرافي وګټله، نو هغه ټرافي ټیمپل ته یعنی مندر ته هم یوسلی شوه، جومات ته هم یوسلی شوه، ګوردوارې ته هم یوسلی شوه. نو اوس په کار دا و چې دا ټرافي دی وګټله، یعنی د انډیا ټیم ټرافي وګټله، نو دغه ټرافي صرف مندر ته نه وړل پکار، دغه ټرافي محمد سراج ته هم ورکول پکارو چې هغه هم دغه ټرافي جومات ته وړلې وه، خپل عبادتګاه ته وړلې وه. دغه رنګ ارشدیپ سنګ لم ورکول پکارو چې هغه ګوردوارې ته وړلې وه ځکه هغه سیک دی. خو نه، دی صرف دغه ټرافي دغه له یوړه. نو آیا جیشا په وجه باندې د کرکټ وی دومره خراب شو چې په کرکټ کې هغه صرف بس انډیا چې کوم دی د انډیا بورډ یا حکومت ته صرف هندوانو ته ایکسټرا ایج ورکوي. نو په ټیم کې وای محمد سراج هم موجود او دا وای دا کار زما د انډیا د ټیم خوښ نه شو. په انډیا کې میلیونز اف مسلم اوسیږي او ټول مطلب ټول مسلمانان چې کوم دی هغه د انډیا ټیم سپورټ کړی دی. When we tried to build our mosque on land that belongs to us, many obstacles were placed in our way. چې کله وای مونږ په انډیا کې جومات هم جوړو، نو مونږ له مخې له ډېر زیات obstacles ډېر زیات رکاوټونه راځي. We stayed firm and continued the construction of the Babri Mosque. Our goal is to complete it before June and make it one of the biggest mosques in Asia. بابری مسجد تاسو یاد شي دا هم یو ډېره غټه ایشو په انډیا کې جوړه شوې وه. بابری مسجد مسلمانانو غوښتل چې بابری مسجد جوړ کړل شي، هغه یو ډېر غټ جومات بابری، خو هندوان وویل چې نه جوړېږي. دا یو ډېره غټه ایشو ده، په دې باندې ځان له یو بل غټ ویلاګ جوړېږي، یو غټه ویډیو پې جوړېږي. نو یا هغه ټایم په ما باندې کیس هم فایل شوی او زما خلاف په عدالت کې کیس هم شوی، خو زه د هغې نه شاله شوی نو ما زه سټرانګلی هغه کیس ما فیس کړی جي. نو اصغر الدین یو ځل بیا یو ډېر ښه سټیټمنټ جاري کړی دی. بل طرف له تاسو ګورئ په دې تصویر کې تاسو له ښکار هم سوریه کمار یادو دی او د هغې چې کوم کوچ دی ګوتم گمبیر ټرافي نیولې ده او مندر کې ولاړ دی جي. خیر دا خو د هغې خپل انټرنل ایشوز دي، خو اصغر الدین یو داسې بیان جاري کړی چې یقینا اپریشیټ کول پکار.